نبی علیہ السلام چې وفات کېدو نو عائشې صاحبې څه حالت او د ابوبکر د عثمان او عمر رضی الله تعالی عنہ څه حالت دا عرب یو ماشوم دی او داسې پاجیبان داس خبره کوي چې د زړه سړي را بار کوي قسم دې زه خو ډېر داسې عجیبه شان حالت را باندې راوست ترجمه ته کوم تاسو دا ویډیو ګورئ سوی دا ماشوم يا رسول الله إن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليه ومستأذن على أحد من قبلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له يا جبريل فدخل ملك الموت فقال السلام عليك يا رسول الله أرسلني الله سبحانه وتعالى إلى أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فخرجت على الرجال في المسجد وقلت لهم مات رسول الله مات رسول الله فانفجر المسجد بالبكاء فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك وهذا عثمان بن عفان الصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى وهذا عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه إن محمدا لم يمت بل ذهب للقاء ربه وسيعود وسأقتل من قال أنه قد مات فكان عزبتهم أبي بكر أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وقال وصاحبه ونبيه نبی علیہ السلام چې وفات کېدو نو ګوره دومره لوی مقام ول الله جل شانه ورکړی چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راله او د الله رسول یو فرشته را سره راغلی دا ټوله واقعه په دې کې شارټ بیان کړل داسې د الله رسول یو فرشته را سره راغلی چې دا اوسه پورې چرته راغلی نه ده او اجازت غواړي نبی اسلام ته فرمایلی اجازت ته راځه ملک الموت د نبی علیه السلام روح چې کوم قبض کو او بعض روایت کې راځي اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام دا فرشتي نومو چې کله رااله فرشته الله رسوله وې د اوسه پورې ګورې ما د چا نه ګورې اجازت نه دی غوښتې صرف یوه علاوه ته یوه هستي چې ستا نه ما اجازت وغوښتو او څنګه ولې وی راغلی دقه شان الله جل شانو ستا د ملاقات شوق کې دی ان الله لیتشوق الی لقائک ستا د ملاقات شوق کې دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل او جبرئیل علیہ السلام ته وی ستا څه خیال دی چونکه خو ملګری یو قسم له دوست یو نو جبرئیل علیہ السلام ته د الله رسوله اے محبوبه زما دوستا الله ډیر منتظر دی ستا دیدار لپاره نو بسخه نو نبی علیہ السلام برو وکتل اے الله بس ته زما ملګری شي ته زما ملګری شي بیا به د عائشې صاحبې دا ماشوم چې کومې وایي عائشې صاحبې حالت پکې بیانوي چې عائشې صاحبه فرمایي چې هېڅ پته راته ونه لګېده خو د نبي علیه السلام دا لاس نه و لاول داسې او کله چې د روح قبض شو که نه نو دا لاس یې پرېښو شو او څه وایي الله اکبر کبیره دا حالت ډېر عجیبه دی ماشوم حد یې په وکړو یقیني بس ته څه وایي عایشه صاحبه څه وایي زما نبي علیه السلام وفات شو نبی علیہ السلام مړ شو وفات شو دا چغې شروع کړې عایشې صاحبې اوس ګوره په صحابو باندې کم حالت رالی اصل مینه محبت دوی کو ښه مینه محبت د صحابو چې نبی علیہ السلام نه به ځان زارو نو کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ څه شو چې کله د نبی علیہ السلام خبر رالی نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ګونګی شو بیخي خبرې ته نه وتې جی علی رضی الله تعالی عنہ هم خبرې نه وتې بس خاموش جناب او عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم تذکره وکړه الله اکبر عمر رضی الله تعالی عنہ توره راواغسته او بره منبر ته وخت او سوی ډېر خلک وایي بعضې خلک وایي چې زما نبي دنیا نه تللی دی دا نه منم زما نبي دنیا نه نشي تللی او که څوک وایي زما نبي دنیا نه تللی دی نو نن سرونه وامه نن به ډېر ماشومانان یتیمانان کما نن به ډېرې زنانه کونډې کما نن سرونه وامه او منبر ته وخت توره واغسته خلک وایي سوچلو کو د چا نه تپوس وکړو چې نبي اسلام دنیا تللی دی کو نه تللی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې تللی یو علاقې ته صنع یو علاقه ده هلته تللی چا وی ابوبکر وګورئ رضی الله تعالی عنه بس یو صحابي بس تیز لاړی
او چې کله هغه ته ووي بس په منډه منډه رالی ابوبکر ته هو نو د عایشې صاحبې کوټه کې نبی علیه الصلاة والسلام پروت او په نبی اسلام باندې یو صادر پروت دی داسې بعض علما فرمایي وایي دا جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغلی او دا صادر یې پې اچولی او نبی ابوبکر ته هو چې کله رالی ډایرکټ ورلی د خپل لور کمرې ته کوټې ته ورلی او د نبی علیه السلام نه هغه صادر چوت کو د ټولو نه مخکې وله مهر نبوت ولید هغه نه صادر یې ته راچوت کو ابوبکر ته هو ته په دې ګونټو باندې کېناست قسم مې مال او سمه جړه راځي یار او دې ماشوم څه بل شانتې خبره وکړه که نه او په دې ګونټو ورته کېناست ابوبکر ته هم او دا خپل اننګي د نبي علیه السلام په اننګو پسې داسې مږي او سوی طبت یا حبیبي حیا و میت ای د الله محبوبه څنګه چې په جمدانه ښایسته وي داسې د مر نه پس هم ښایسته پروت ابوبکر ته هم راووت او سوی ای زما ملګریا ای زما ملګریا ای زما ملګریا بهر راووتو عمر رضی الله عنه ته وایي عمر منبر پرېږده راکوشه هغه وایي عمر وایي منبر نه پرېږدم بعضې منافقان وایي زمانې به دنیا تللی عمر منبر پرېږده راکوشه عمر صاحب منبر نه کوزېدو نه ابوبکر ته یو سیټ ته لاړی او ډېر عجیبه خطبې ویل ای خلکو واورئ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے خلکو واورئ څوک چې د محمد علیه السلام عبادت کوي هغه دنیا نه تللی دی او څوک چې د رب عبادت کوي هغه له مرګ نشته نو غرض مې دا دی د ماشوم واقعه له مخې لراله زما نبي دنیا نه تللی دی جي ما او تا یو به هم نه پاتې کېږو ښه څومره لویه هستي هغه هم نن په خاورو کې پرته ده نو جناب که چېرې مرګ نخلاصېدل وی نو زما محبوب به د خلاص شوی وی چې محبوبه د هر څه مې ستا دپاره پیدا کړي محبوبه ډېر راته ګران دی هغه ګران بدن هم نن څه دی د خاورو سره پروت دی نو بس ما وي تاسو سره دا واقع شیر کړم هغه نبي ګوره د مرګ په ټایم کې هم ما ورته یاد کړي وو ښه چې زما نه پس په زما د امت څه حالت دی جبریله زما د امت په څه حالت دی او نن امت څه کوي بس الله دې موږ